ذکر رمضان مبارک اختر ولا دی عید ولا میاشو کتل شي نو خلک بیا لګیا شي کلاشینکوف راواخلي پستول راواخلي بیا ډزونه کوي ها به فایرینګ کوي زما عزت مند د ډیر ناروا کار ده چې چا کی زری برابر عقل وی عقل هغه بدا کار نه کوي ها کغه مشر دا کا کشر دا یو خو بدی کې زیاده ازمه سه زیاده دغه دا اسراف تور کې د فایرینګ ته په څه د پاره کوي دویم د فایرینګ ته کوي او د غډزي ته کوي نو ته آس پاس کې په دې کلی قوم کې څومره مړی شوی دی څومره خلک غمجن دي چا کور کې بیماران پراته دي چا کور کې مړی شوی دي هغه غریبان پریشان دي اختر روز ور باندې روانه ده اچا پلاران نشتا اچا بچی نشتا مور پلار پریشان دي اچا خوند وفات تا چا خزه وفات تا چا مثال تور سره رشتہ دارانو کې څوک وفات تا هغه ځنه ویني سکیږي او ته دې کې لګي ته فیرګونه کوي خوشالۍ ته منوي اخر مسلمانۍ خمسه ته لګيږي او مسلمانۍ څه شولا نبی علیہ السلام فرمایي مسلمان دا خو جسد واحد مثال ده چې یو اندام خوږيږي ټول بدن ور سره خوږيږي دا مسلمانۍ ده اته په ګوند کې اته په کلی قوم کې مړی پراته مړی شوی دی غمجن دي خلک خفه دي خلک دردمن دي او ته لګي ته دوی احساس نه کیږي او ته خوشالۍ منوي دا مسلمانۍ نه ده نه دا مسلمانۍ طریقه ده ته لګي کې به فیرنګونه کې پدیش پی باندې او د خلکو په زخمی زړونو باندې مال کې د دوړای دا مسلمان شان سره مناسب نه ده دریم دغه فایرنګ ته کوي ما بعد ایت دی فایرنګ په وجه باندې څوک ولګیدل بچي ولګیدل مور په د درمن کړل همدارنګي مشر سره د هغه ور باندې ولګیدل بچي دي یتیمانان کړل خوران کړل ظالمه خدای ته څه جواب ته ورکړي چې تا دغه مستی د وجینا یو کور جوړ شولو یو د کور سره براده غوړه کې درو مړ شولو هغه د ټول کور کفالت کولو تا غټول کور جوړ کړلو پرز قیامت کې الله ته څه جواب ورکړي په دې فایرنګ باندې دې د وجینا کم انسان هم داسي ما خو تاسو ټول ته درخواست دادا څومره آس پاس څومره کلی دي ټول ته پیغام ورولېږي او کوم مشران دي بقاعده خپل کورونو کې مو اعلانونه مو کوي چې ګوره کم انسان هم صدقه کار کوي دا نه کوي دغه فایرنګونه نه کوي او ما خپل رائے دا چې کم سره تاسو وګورئ چې فایرنګ کړی دا الله رضا ده پر حکومت ته پولیس ته وایي چې فلان کې سره دا او ما به مخ کې دغه کړی دا فایرنګ کړی دا گرفتار یو ته سنگین او عبرتناک سزا ملاوي شي نور به کلم دغه کار نه کوي دې د وجنه دغه خوشحالي ورځ د خوشحالي ورځ روانه ده په خلکو باندې د خوشحالي ورځ ما ګڼډې روي ما خرابوي په دې شپې کې الله ته جړه پکار ده او یو طرف ته صلات شکر پکار ده او بل طرف ته چې خدای ما د عبادت زده ناراضایم چې تاسو مبارک میاش در باندې راوستله او خسته طریقې سره عبادت توفیق در نصیب الله زده ناراضایم بل طرف ته صلات دغه پکار ده توبې پکار ده چې خدای کبه د رمضان کې کمی کوتاهی مان شي الله کا کوتاهی ما ته معاف کا الله غا غفلتونه ما کم شوی دی الله غا ما ته معاف کا دې طریقې سره د شپه په عبادت باندې تیرول پکار دی به بعضی قسمه کله کله زده انګوته کمیټي تراشم لاړ شم او پس رسم تاسو یقین په خدای باندې وکړئ چې بالکل صحیح عقل کار پرېږدي دغه نوجوانان دي گاډو کې نه سیکانه بجانې لګولي دغه اختر په شپې باندې لا د رمضان مبارک میاشت وګد دی وتول دی شوال میاشت وکتل شي نو بس بیا د خلک لګي شي په نافرمانیانو باندې بیا لګي وي اسمرای خدا الله تبارک و تعالی پوړو عمل باندې غرض کیږي او کله کله داسې کیږي چې معمولی غونډي عمل ته وږي الله تبارک و تعالی د غوګ نه ونیسي او د ایمان دولت تر نسلب کی ګناهونو ډسبین ته دورواچي به واپس کیدلم به نشي دې دوی نه ګور ډیر د بد عمل د رمضان مبارک مې شو ته وتو سره تګانې بجانې شروع کی د الله نه فرمانی شروع کی به اختر پورس باندې هم دې طریقې سره غانې بجانې الله العب خبردار ګوري دا کارو نه کوي د خپل کوم عمل دی وی مشتي عبادت تک صدقه عبادت ځای نه کوي په دې معمولی خبرو باندې ته لګي کې په سبب نه بیا الله العاب کې بیا تخدای کوم عبادتونه تا کړی د عبادتونه تا ته خو باید ژوندۍ اوس داسې پکار ده چې یو مې څنګه محتاط او پابند ژوندۍ ته تیر کړل اوس هم دې مطابق ژوندۍ ته روانه کا رمضان کې غوتا جایز کورونه درې جایز کورونه الله په حکم سره تاسان منع کړو رمضان نه بعد کوم ژوندۍ ده کم ناروا کورونه دي ناروا کورونه دي طریقې سره ځان ته منع سبا کبل فرض اختر شلو نو اختر پورز بن ما